عثمان نه دومره راضي یم دومره خوشحاله یم که چېرې زما څلوېښت لوڼه وی یکې بعد دیګر یوې پسې بله به ما د ده په نکاح کې ورکولی چې څلوېښتو نه څلوېښت ما د ده په نکاح کې ورکړې وې یوه مړې دی نو بله به مې ورکوله بله مړې دی بله څلوېښت به مې ورکولې دومره راضي یم حضرت علي له یوه ورکړې ده ګوره د حضرت علي صاحب شان کې ګستاخي کول موږ جایز نه بولو خو خیر څه قدرې پورې موږ دا وایو چې شان د عثمان څه جدا شان دی حضرت علي سره رضی الله تعالی عنہ سره د پیغمبر علیه السلام لور ده نو څه وخت چې هغه هم کتر شکایت موقع پیغمبر علیه السلام لا ورکړی او کنه عثمان ذوالنورین نه خو پیغمبر دومره خوشحال دی چې وایي که څلوېښت لوڼه مې وی نو یوې پسې بله به ما درکوله یوه عورت فاطمه رضی الله تعالی عنها جاری ډېره زیاته پریشانه ده حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوگے باندھے کے نولے دے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے گتی ننی ولے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغلا و جاری فریاد کہ یا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل داغے جڑا و فریاد مارے دو دیر زیاد پریشان شدے سخت پہ گرانا و فاطمہ رضی شما هغه محمد چې داغه په تندي باندې چرته ګونځ نه ورغلی نو تندی ګونځ شو او د غصې نه تک سور شو لکه انګار اے فاطمې ولې څه چل دی سفر پریشانی ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایا یا رسول الله زدا جڑا او دا فریاد او دا سوال کوما ما خپل کور کې وساته زنور حضرت علي سره وخت نه تیراوما بس ته زنور ډېر زیات غمجن ما ډېر زیات پریشان ما یا رسول الله کچری زستا لور یم ما خپل کور کې وساته ډېر خپه مو ولې و یا رسول الله تعالی عنہ دا ابو جهل لور سره د نکاح کولو اراده لري یا رسول الله زد استاد دشمن لور سره تا د دشمن لور سره بنواله نشم تیراولی تا د دشمن لور به زما په کور کې هم زما بن بیدا زه نشم برداشت کولی ما خپل کور کې وساته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غوسه شو ورته چې تشریف کېده کېنه لاړ جومات ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پسی گرزی گوری مسجد نبوی کی پخارو باندے پروتے ہو دے او دا سے پخی سر ہوئی وی والو ورطا وی قم یا ابا تراب اے خاورو کی خرا پورتا شاہ اے خاورو کی خرا پورتا شاہ قم یا ابا تراب نن سبا خوی خلق دید پارا استعمالی چی ابا تراب چون کی دا سی دو ہم دا وجنے ورطا ویلے ہو پیغمبر علیہ السلام دا غصے دا وجنے ویلے ہو گرے یاد ساتے قم یا ابا تراب پورتا شاہ اے خاورو کی خرا تا غربت ماتا معلوم ہو تا پریشانی ہم ماتا معلوم ہوا ما چتا للور در کولا تا تمام حالات ماتا معلوم ہو تا فاطمہ خطا کرلا لار شاہ ابو بکر راو غاڑا لار شاہ عمر راو غاڑا لار شاہ طلحہ راو غاڑا دا کسان راو غاڑا دا غطول راو غاڑا عثمانم راو غاڑا یو شیعہ یو کتاب کے لکلی دی حیات القلوب کے چالکہ لور دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اغواڑی ابو بکر عمر و عثمان دا والے علل الشرائع کے لکلی دی ابن بابو یا خمی آمدارنگے حیات القلوب کی باقر مجلسی بارو لکلی دی چدائی والے ہوئے زکا چدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ حضرت علی تا دا چاق وقت و ابو بکر عمر عثمان دا دریوارا رغلی محمد رسول اللہ تا سوال کرے و یا رسول اللہ سالور فاطمہ حضرت علی لورکا دا قانون دے چکل لور خفشنو داغے اگا وکیلانو پسی بیا جواب لے گلے شی چدا خطاسو وقت و دا ولی نن خفا دا دریوارا رو غختل اور دیر زیاد غصہ دے محدثینو لکلی دی چی دا مورخینو چی دا تندے گون سے ودا سے تک شروع ہو بالکل دا غصہ نا دیر زیاد غصہ دے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اعلانو کو محمد رسول اللہ فرمائی یا طلحہ نادی بالناس الصلاة جامعہ نادی بالناس نادی بالناس سب کو بلاؤ مسجد نبوی میں ایک بڑے مجمع کو بلاؤ میں خطاب کروں گا بڑے مجمع میں صحابہ کرام کو کچھ باتیں سناؤں گا سب کو بلاؤ الصلاۃ جامعۃ طول راجمشل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس کروٹے پشان تک سر پر ممبر باندھے کے نس دیر کو سے کہ آگا خطاب کئی صحابہ و تاب فرمائی اے عمرہ اے ابو بکرہ اے عثمان تاسو زمالور د پارا راغلی وے چې دا حضرت علی لور کا د افلاس ماتا معلوم وو د غربت ماتا معلوم وو نن تاسو څنګه دا اغلم را باندې ورکا او بیا هم نه کوي زمالور نن جاریو پریشان ده ولی پریشان
और बेदा ऐलान कुला यजतमिउ बिन्तु अदुविल्लाहि व बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैतिन वाहिद ला यजतमिउ बिन्तु अदुविल्लाह। ए साहबो टोल गवाओ से खबरदार, ला यजतमिउ चरतम निशी जमा के दले बिन्तु अदुविल्लाहि लुरदा अल्लाह द दुश्मन व बिन्तु रसूलिल्लाहि और लुरदा अल्लाह द रसूल फी बैतिन वाहिदिन पयो कोर के हिच कला निशी के दे चिदा अल्लाह द दुश्मन लूर हम द हजरत अली खजवी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लूर हम द हजरत अली खजवी। ए अली से देर जात खफया मा तल्लिक बिनती तल्लिक इब्नती जमालुर ला तलाक वर का जतान देर जात खफया मा मुजाद हजरत उस्मान शान रसे रही थी। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास है, वो या रसूल अल्लाह ज़ माफी ख्वाह बस माना गलती से होया। यो तरफ ता दुलुनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरकड़ी बल तरफ ता वलुर वरकड़ी दा आगा दुलुना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुमरा खुशाल दे कि फरमाई सलवे खलुना में वे नो मा बया के बात दी करे टोले वरकड़े वे, लेकिन सलवे खलुना कचरे वे सलवी खुलूना कचरे वे नो माबा हजरत उस्मान जुन्नुरैन लवर करे वे, लेकिन खुदा कसम दे हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तई वलुर वर करे दा ब्याम गम जन शहर है ब्याम नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान न मुनकर नहीं गोरे खुदा उस्मान शान सरे न समो तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान से जुदा शान दे अवल अबू बकर दे ब्याह उमर दे ब्याह उस्मान दे सलरम नंबर आदि दे टोल उम्मत ना अफजल दे खुदा हजरत अबू बकर उमर उस्मान नलान दे दा जमन सास वाकिदा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमिलुर नबादा तमन्ना कई जमा सलवी खुलुना वे मा यके बाद दी गरे टोले पर हजरत उस्मान बांधे ने कहा करे वे दा जमा तमन्ना खुनिश्ता वले खफा करे न रे गमजन करे न रे परेशान करे न रे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आगा शख्सियत दागद शहादत वाकया हम दे राजीबा वाकया हजरत यो तरफ सा होका सोच चुकी ना मा तेरे जुमा के इशारा करे वा यो तरफ सा मुहर्रम दे बल तरफ सा जिलहजा दा यो तरफ सा मुहर्रम के जुल्म शहर है बल तरफ सा जिलहजे के जुल्म शहर है यो तरफ सा सिर्फ यो 100 घंटे जुल्म दे बल तरफ सा सलवे खुरजे जुल्म दे। लेकिन अफसोस मुवर्रिखीन यो दास अजीबा जुल्म करे रे तारीख के दास जुल्म करे रे मुसलमानानो सरा चागु या हालात बांधे पर्दे अचौदी। हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आगा शख्सियत है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक लोई फातेह दे खल कोई गलत तारीख निकल दी छे लो हुक्मरान हजरत उमर फारूक दे तो हकीकत दार है कि हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु डेर लोई फातेह दे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जमाने के चिकम इलाके फतह शिवी दी हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जमाने के आगे पदरी गुना फतह शिवी दी वो तारीख हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरा जुल्म करे दागो वाकयात टोल रो पोष करी दी तक मंगवाई जी तारीख बांधे एतमाद निष्ठा दा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जमाने के एशिया मशरक़ वस्ता पर इलाका फतह शेवा चिकल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रागे न दाग पर जमाने के तमाम एशिया तमाम अफ्रीका तमाम चीन तमाम रूस का टोले इलाके हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फतह करी आगा चिकम तो बहरे जुलुमात की ची आस पे अचावले आगा दे चा कमांडर हो हजरत उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कमांडर हो आगा कमांडर हो ची बहरे जुलुमात के चिकले दा टोला इलाका फतह करा नो बिया समंदर ता अस पवर न बसला इलाने को चे अल्लाह कचरे आखवाहुम वचवे नो मा बस्ता पर मके बांधे दे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ला इलाहा इल्लल्लाह वाला झंडा बा महल तम लगावले वा वो मख्ता टोल समंदर दे नूर से निश्त ये तरफ से मुहर्रम दे तागे की यो सोरजी तकलीफ दे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चिकला वो गुफ्तो खतुने राली गिरी कोफे वाला वो खलको वो गुफ्तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वरा दे को तशलास न गोरे तुरा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरवर सरवा मलगरो सरे हम तुरीवे दा से नो ची तशलासु न मुहर्रम पर 10 तारीख बांधे लसम तारीख बांधे द हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ता मुखालिफिन फौजना 8 बजे रागलल 11 बजे जंग शुरू शो 1:15 बजे हर से खत्म दा तकलीफ हो दा तंदवा दा मजलूमियत हो देखिए सशक्त निशा चिड़े जुल्म हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सर शेर कोले कम चे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु सर शेर मुसलमानों ता दागी याद अवलम पकार दी
درې ورځې تکلیف نه و بلکې یو څو ورځې تکلیف حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې تیر دی. تاسو په هغې کې څه کوئ محرم کې ښه کم څه چې هغه خلک کوي هغې نه زیات تاسو کوئ. او چې کله بیا خبره راشي شیعه سني شیعه سني شیعه سني هلکه تاسو له د شیعه سني نوم اخیستل هم حرام دي ښه یاد ساتئ. تاسو چې شیعه ته کافر وایئ نو تاسو ظلم کوئ ظلم. ستاسو عقاید خو د هغوی نه زیات بدتر دي. ستاسو خیالات ستاسو نظریات د هغوی نه ډېر خراب دي. ستاسو اعمال او ستاسو کردار د هغوی نه ډېر ګټیا دي. نو څنګه تاسو وایئ چې فلانی کافر فلانی کافر زټ لغونې د خپل ځان حال واخلئ. تاسو په څه حال کې 3 ورځې وې په هغې ورځو کې صرف یوه نیمه یا 2 غنټې داسې جګړه وشوه. یو طرف نه هم توري دي بل طرف نه هم توري دي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وفات شو هغې کې شهید شو. ډېر زیات ظلم ورسره وشو دې نه انکار نشي. خو بل طرف ته حضرت علی رضی الله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې کله چې مسلمانان صحابه کرام مو باندې تکلیف راغی مدینه منورې ته لاړل. نو د مدینه منورې ته تګ نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره قربانۍ فرمایلې دي. کله چې یهودو تمام تر کاروبار د مسلمانانو صحابه کرامو سره بند کړ، هر طرف نه صحابه کرامو سره ظلم او بربریت شروع کړو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوی کی تشریف فرما دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی ہے صحابہ کرامو نن یہودو مسلمانانو سره ظلم شروع کړی دی. هغوی په مسلمانانو باندې اوبه بند کړی دا، کاروبار نه یې ایستلی دي، ډېر تکلیف یې ورته رسولی دی. ای صحابه کرامو چنده واچوئ چې مسلمانانو دپاره د اوبو بندوبست وشي. بیري روما یهودي نیم خرڅوي چې هغه ترې نه واخلو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې مجلس کې تشریف فرماو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي چې کچرې دې کې چا چنده واچوله نو حوض کوثر باندې بزوله اوبه ورکوم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تشریف فرما رہے وہ چت یا رسول اللہ دا سودا زہی چاله نه ورکوم دا چنده دې هیڅوک نه چي ټولې پیسې مانه والا بیري رومان نیم د یهودیانو نه واخلا. ټولې پیسې عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکړې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودی نه کوی واغستا. یو ورځ د مسلمانو نمبر یو ورځ د یهودو نمبر. محمد رسول الله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته اعلان کړي اے عثمان د دې کوی او مسلمانو لا وقف کا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کړي یا رسول الله صرف وب میں وقف ندی دا تمام کوی مس مسلمانو لا بخله ټول وقف ده. سو اخبا یهودی ته پته ولګی چې مسلمانان مفتی او بور کوي نو خلک خو مانه او بنا اخلي. ورته یا رسول الله د نیم کوی نورم واخلا. محمد رسول الله بیا پاسه د مسجد نبوی کې چنده وغوښتای صحابه کرامو نن د مسلمانو د تکلیف مقام ده هغه نیم کوی یهودی خرڅي هغه بنور مخلو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا خبره ختم کړي نو عثمان ذوالنورین پاسه د یا رسول الله نیم کوی بم زړه خپل جیب نه واخلم هغه هم واغست. مسلمانانو له وقف مسجد نبوی تنگ شو، خلق پکې زیات ډېر تنگ شو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو اے صحابه کرامو څوک چنده واچوي چې مسجد نبوی وسیع کو لوی کو حضرت زه بیا په جنت کې الله نه محلات دغه دپاره واخلم. عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې د یا رسول الله د هیڅ چا د چندې ضرورت نشته، دا ټول جماعت توصیه په ما باندې داسې دولتمنو تاسو غونې غونې چې چنده کې 10 روپۍ اچوئ. 2 جمعې تاسو له ما ترغیب درکړو، تاسو د 2 جمعو 2000 روپۍ نه دي جمع کړي او جماعت کې کاروبار شروع دی. یو مسلمان لگا شرم نه ورځي چې یاره دا جماعت د خدای جماعت دی او دا زمونږ جماعت دی، دا موږ باندې فرض دي چې په دې کې سل یا 50 واچو، په دې څوک مري نه. عثمان رضی الله تعالی عنہ دا هغه نوم خور سړی اخلي وی ټول به زه اخلم باز ټول یې واغست ټوله خرچه هغه برداشت کړه. همدارنګې چې کله بیا غزوه تبوک کې مسلمانانو سره سوارلي نه وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو څوک داسې شته چې هغه جنت وګټي او هغه سل اوښان ورکي. حضرت عثمان پاسې یا رسول الله سل اوښان ما ورکړه. وی کېنه عثمان. بیا محمد رسول الله فرمایي بل څوک شته چې سل اوښان ورکي. عثمان بیا پس یا رسول الله سل نورم زما شو. بیا محمد رسول الله اعلان کوي څوک شته چې سل اوښان ورکي. عثمان پاسې چې سل نورم زما شو. وزله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه وزل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وسوه اوښان ورکړل چې دا ټول اوښان زما طرف نه اخله. سل اسپې
दासे साहबी निष्ठा द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साहबा किरामो के चागता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मस्जिद नबवी बांधे पयो रज पयो वक्त बांधे अतजला द जन्नत बशारत वर कड़ी कि उस्मान दे उस्मान ते अतजला बशारत वर करे कि उस्मान फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अतजला बशारत वर करे दादा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शान दे बल तरफ ते मजलूमियत ते मुसलमानान मुहर्रम की आखवा देखो शुरू की सबीलुन दी और कब्रुन बो चवल दी वमा उहिल बिही लिगैर अल्लाह दी नजरुन अल्लाह नुम ना अलावा द बल चा पनुम बांधे और बिया چې कله د शर جوړولو خبر رش بیا وایي چې شیعاګان کافر دي لکه هغوی پس کافر دي دته ولې هغه کارونه کوي چې هغه یې کوي ته ولې کوي تو ځان مسلمان بوله ته ولې بیا د خپل تاریخ او خپل اسلام او خپل دین نه ته ولې ځان نه معلومه یې ولې شیعه او سنی کوي ولې تفرقه اچي چل سره ولې جنگونه جوړای بیا پکار خدا دې چې ته خپل ځان مسلمان سنی خو کې کنه محرم کے مسلمانان وما اهل به لغیر الله باندې عمل نه کوي نظر د غیر الله او باشي قبرونو باندې او باچي قبرونو باندې غلفونه چي قبرونو باندې او په دې نیت چي چې حسنین ته گمړ شي لکه قبر ناغله او برسي دلته سبیل کې د الله نوم نه علاوه د حسین په نوم باندې سبیلونه او باچي بهرحال 8 بجے قافله راغله 11 بجے جګړه شروع شو 1:15 بجے هر څه ختم یو طرف ته حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مظلومیت ہے بل طرف ته حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیانو بند کړي وي ګرای پیا چولې دا کور باندې حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ په منډه راغو اے عثمانا غیر چا پیر پتا باندې باغیان ټول شوی دي ستا محاصره کړي دا اعلان وکړ د جنگ وسم یا 7000 صحابه کرام موجود دي ستا په سر باندې به منګوینی توي کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمای اے ابو هريره سیده لار شیخ خپل کور ته په مدینه منوره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهر کې ویني توي اول نه غواړم ما چې کوم تورا د الله د دشمن د پاره د الله په لار کې راځي دا زما د خدای باندې قسم وی کدا تورا ز په مسلمانانو باندې استعمال کما دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهر کې ویني ته ولې د پاره نه استعمالوم زما د خدای باندې قسم وی کوم تورا چې الله په نوم باندې راځي شوی دا هغه تورا به د خپل ذاتیاتو د پاره نه استعمالوم دا خو ما سره جګړه ده مړ ز خپل ذات د پاره تورا نه استعمالوم ځه بل صحابي راغو یا رسول یا امیر المؤمنین د شام امیر ته جواب ولګا گورنر ته 60000 فوجونه ستاد پاره تیار دي حکم وکا ویلار شیخ خپل کوړه زدا خپل ذات د پاره سپته کسان هم نه راغواړم 60000 خدای خبره ده ګیر چپیرته نه خلق تاوي روټه چې او بهر سبندي یہ ولسم ورځ دا حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ چې دا حضرت عثمان خزلا هیڅ ندی خړلې نه وبشتا نه روټشتا نه خوراک څه شېشتا هیڅ شی نشتا حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ته پته ولګیلا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایوا بی بی جو هغه فرمایل چې په عثمان باندې دومره تکلیف ده داماد رسول و بو مشکیزه واغستا په کچر باندې کې خوا کله چې روانه شو حضرت عثمان له وبوړي باغیانو داغه قدر او عزت ونه کو هغه نه پالار کې مشکوش لولو هغه خچر لای داسې لته او داسې چوکای ورکړه چې هغه خچر منډ کړو صحراګانو ته د محمد رسول الله بیبي او استلا دا باغیانو کړل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خبر شو چې امیر المؤمنین باندې ډېر تکلیف ده خپل دوا بچی حسنین رضی اللہ تعالی عنہما ته فرمایي اے بچو تاسو باندې ما چرته اوچت غږ نه کړي خلکو به اے حضرت علی ته خپل بچی ډېر احترام کوي وای یارس و اے زما ملګرو دازه د بچی احترام نه کوما دازه د حق چا احترام کوم چې دا دغه خزیل زامن دي چې د کمی خزې په باره کې محمد رسول الله فرمایلیو الفاطمه بزا تم منی من آزا فقد آزانی وی دا فاطمہ زما د زړه ټوکړه دا چا چې دې تکلیف رسولای هغه مال تکلیف رسولای نن سبا خلک وی چې دا جمله د ابوبکر په باره کې وانه نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت ویلې وا کله چې فاطمه تر نه خفه وا د حضرت علی په باره کې محمد رسول الله ویلو فاطمه بزات منی فمن آذاها فقد آذانی چا
چې تکلیف فاطمه ته رسولی دی نو هغه مالا رسولی دی نو دا د هغې زامن دي ځکه زه دومره احترام کوم چېرته اوچت اواز یې په حسنینو باندې نه و کړی وی لاړ شئ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دروازې چوکیداري وکړئ عثمان ته پته ولګېده واپس یې کړل وروستو پته ولګېده چې باغیانو حمله کړې ده حضرت علي غصې نه دومره زیات ګرم شو دومره زیات غصه شو وی فرمایل چې زما په خدای باندې قسم وي د هغه دروازې چوکټ تاسو پرېښی دی چې کومې دروازې چوکټ دا فرشتې ولاړې دي پیره کوي تاسو ولې راغلي یې حضرت حسن لیم څپېړ ولګوله حضرت حسین لیم څپېړه ورکوي ای بابا جانا چېرته دې اوچتې خبرې موږ ته نه وې کړې نن څپېړې څنګه راکوې وی ای بچیو تاسو هغه دروازه نن پرېښوه چې کومې دروازې ته فرشتې ولاړې دي تاسو څنګه حضرت عثمان داسې یوازې پرېښی دومره محبت و د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان سره دواړو زمنو له مشک ورکړه ورته وی چې لاړ شي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له اوبه ورسوی خوراک ورکړي کله چې روان شو په لار باندې نو باغیان ونیول ورته وی چې نه به ځئ مخته باغیان یې ونیول چې تاسو به مخته نه ځئ عثمان رضی الله تعالی عنه له به ځان نه رسوئ نو چې کله یې ونیول نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خبر شو د کوټې په چت باندې وخته اواز کوي انشدکما بالله اے حسنا اے حسین زه د خدای روی در چوما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیز خپل ځان د پاره چا سره نه جنګوم واپس شه هیڅ ضرورت نشته خیر دې د لوګو نه مړ شم دومره تکالیف په عثمان باندې تېر شي پاسې د کوټې نه آواز کوي باغیانو ته اے باغیانو هغه کوی چې مسلمانانو له چا اوبه نه ورکولې هغه کوی مسلمانانو له چا اخیستی و هغه عثمان تا اخیستی و وی د الله ظالمانو نن هغه کوی نه ماله تاسو اوبه نه راکوی د تند دومره ما وی نه درکو وی اے خلقو مسجد نبوي چې کله تنګ و هغه چا آزاد کړی و وی اے عثمان هغه تا آزاد کړی و نو ما ولې 2 رکعاتو نفلو ته په مسجد نبوي کې نه پرېږدی وی نه دي پرېږدي وی اے خلقو کله چې غزوه عشیره وه کله چې غزوه تبوک و هغه وسوه خان محمد رسول الله له چا ورکړي وو تا ورکړي وو وی اے ظالمانو نن زما ټول دولت د الله په لار کې استعمال شوی دی والله یکي اوښ پاتې لپاره پرېښی دی چې زه د الله کور پې باندې ووینم ای ظالمانو تاسو ما مسجد نبوي کې 2 رکعاتو نفلو ته نه پرېږدی هغه خپل کوهي نه ماله یو ګوټ اوبه نه راکوی حضرت نایله رضی الله تعالی عنها په یو کم 40مه ورځ باندې جاړي حضرت عثمان ته فرمایي ای عثمانه دومره تنګي راغله چې ستا د روژهماتي دپاره خدای قسم دی په کور کې مالګه هم نشته دی نن یوه کم 40مه ورځ ده ته هم وږی زه هم وږی یم ای امیر المؤمنین تا روژه نیولې ده ماښام ته د روژهماتي دپاره مالګه هم په کور کې نشته حضرت عثمان فرمایي ای زما بیبي مه خفه کېږه په نیت باندې مې روژه نیولې ده زما د په خدای باندې قسم په نیت باندې به یې ماته کړمه خیر دی که د خوراک هېڅ شی نشته هېڅ باقي نشته زه به الله سره داسې وخت کې میلاوېږم ورته وایم به یا الله ستا لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې حفاظت دپاره یا الله زه وږی تږی مړ راغلی یم یا الله ما له خپل کوهي نه اوبه نه راکولې یا الله ما سر جولی کې تاله راوړی دی ما ته د مسجد نبوي کې د 2 رکعاتو اجازت نه راکولو یا الله ما چا سره د پولې او د پټي جګړه نه وه یا الله ما سره څه چې شوي دي په لا اله الا الله باندې شوي دي ای بیبي مه خفه کېږه په نیت باندې به روژه ماته کړم ماښام شو بانګ وویلی شو نو څه روژه خوا شو څه ماتولو خو نیت باندې بس نیت به یې کړي روژه ماته شو شپې جاړي بیبي حضرت نایله رضی الله تعالی عنها ای امیر المؤمنین زما دې په خدای باندې قسم وي سبا 40مه ورځ ده د خوراک دپاره هېڅ شی نشته ته به روژه په څه باندې ساتې هغه فرمایي ای بیبي مه خفه کېږه په نیت باندې به روژه وساتمه نو چې کله 40مه ورځ شوه په نیت باندې روژه وساتله ډېر زیات وږی دی بیبي هم ډېره وږې ده 40 ورځې یو خوا 2 ورځې 2 ګنټې بل خوا 40 ورځې ای مسلمانانو خپل تاریخ نه خبره په یو تاریخ باندې خو تاسو سبیلونه لګوئ او بل تاریخ هم هېر کړی دی مسلمانانو د حضرت عثمان شان هم هېر کړی دی دا وایي چې نرم هلکه عثمان باندې د کلمې دپاره څه شي و تاسو کې خو یو هم چا مړ نه کړ یو هم جیل لا نړ عثمان رضی الله تعالی عنه څه بد کردار و هسه ګناهګار و هسه ګستاخ و هغه کې څه غلطي وه څه چل و ولې څوک چې په حقه سره وایي چې نشته لایق د عبادت الا الله مګر یکي الله دی نه پیر څه کولی شي نه میا څه کولی شي نه اخندزاده څه کولی شي نه حکومت څه کولی شي نه عوام څه کولی شي الا الله مګر یکي الله یې کولی شي هغه باندې خامخا تکالیف راځي او چې نه پرې راشي نو پوه دي شي چې ما کې نقصان دی 40مه ورځ ده حضرت امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ډېر په تکلیف باندې روژه نیولې ده نیت سره یې روژه نیولې ده هېڅ خوراک نشته 40مه ورځ ده چې ګوټ شی خوړلی نه دی
قرآن ته ناسته تلاوت کوي آخر داسې ټاله وخوري پرېوځي. هلکه په دې چاندې کې ټول تعاون وکړې. ګورې د جومات کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ناسته تلاوت کوي تلاوت باندې ډېر زیات وږی دی او د لوږې نه داسې د سر ته نه ټېله وخوري پرېوځي. 12 بجے ټیم کې ټېله وخوړه په قرآن باندې پرېوته. حضرت نایله رضی الله تعالی عنها په ژړا راغله چې امیر المؤمنین داسې معلومیږي لکه سا چې در راوته په لږه باندې. نو چې کله یې وخوځولو هغه راپاڅېده وایي ای امیر المؤمنین دومره وږی چې ته تلاوت نشي کولی په قرآن باندې پرېوځې. وایي نایله مه جاړه زما دې په خدای باندې قسم وي چې زه ډېر زیات خوشحاله یم. زه چې کله دا د لوږې نه په قرآن پرېوتم نو ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نورو ملګرو ولیدم. ما ته وایي چې عثمانه معلومیږي چې ډېر زیات وږی. ما ورته یا رسول الله ستا د کلمې دپاره نن 40مه ورځ د ما خوراک او څښاک نه دی کړی. وایي مه خفه کېږه نن به حوض کوثر باندې روژه ما سره ماتوې. ای نایله مه خفه کېږه ما له صفا کپړې راواخله. معلومیږي داسې چې د تکلیفونو شپې ختمې شوې. معلومیږي داسې چې لوږې ختمې شوې. معلومیږي داسې چې تندې ختمې شوې. معلومیږي داسې چې زه به خپل محبوب سره داسې تږی ملاوېږم چې زما ژبه به ټکار کوي. زه به دا فخر کوم چې یا رسول الله ستا د دین دپاره ستا د کلمې د حفاظت دپاره زه وږی مړ راغلی یم. ای نایله ما نور پرېږده زه تلاوت کوم. بس تلاوت ته کېناسته. نو حضرت عثمان ذوالنورین ته کور ته ور واوښتل. ږیره مبارکه کې یې راونیولو او داسې چکړه وکښه. هغه د قرآن باندې سترګې نیولې. وایي ای حضرت ای امیر المؤمنین کور ته راواوښتل څه چلو کوئ. ای نایله ما مه تنګوه دا داسې وخت دی چې زه نه غواړم آخري ملاقات چې دنیا کې زما قرآن سره وشي. کله چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ما نه تپوس وکړي چې زه ورته وایم چې یا رسول الله آخري سترګې ما ستا د محمد ای محمد ستا راوړي شوي قرآن باندې زما آخري سترګې لګېدلې وې. آخري ما ستا کلام لیدلی وی بل چا سره زما ملاقات نه وی شوی. هلکه دې خوا توجه کوئ. دې دومره غونې کړه چوسي که نه ستاسو بیا کلهم توجه بدله شي. ولې دین سره تاسو رغبت شوق نشته. دا ټول مسلمانان داسې ځکه خو دا حال دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه ته هغه باغیان ور واوښتل په ږیره کې یې راونیولو خو هغه خپلې سترګې د قرآن مجید نه وانړولې. بالاخر بل یو باغي راغی نو د هغه په دې پسلي کې نیزه وواله نو هغه یې شهید کړ او سر باندې ووالو د هغه وینې هغه دارې د قرآن مجید په دې آیت باندې پرېوتې چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. نو پکار دا دی چې موږ تاسو لکه څنګه صحابه کرامو خپلې وینې قربان کړې همدارنګې موږ تاسو هم خپلې وینې د دې مشن دپاره قربان کړو. تاسو ټولو وعده ده که نه؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.